یقینا د اختر دویمه ورځ ده او زه خپل قوم ته چونکې مبارکباد ته هم په تېره کې نه مناسب و خو د کرونا وایرس تر وجې نه بل دویمه دا ده چې د اختر نه مخکې زما یو ټمپریچر و نو ما خو بهر چیک کړی نو ما یې عام ټمپریچر دی چې اوس مې نن ټیسټ وکړو نو هغه ټایفاید تمه ده نو هغې لپاره خامخا هفته درې څلور ورځې ارام ضرورت دی نو ورځ دوه شوه زما موبایل هم بند دی نو هغه الله ته پته ده زما د خپل قوم سره ډېره زیاته مینه ده د خپل عوامو سره مې مینه ده خپل کارکوونانو سره مې مینه ده نو چې زما مینه ده نو زما هم د خدای د امید دی او انشاءالله تعالی دا د دنیا نظام هم دی او سیستم هم داسې چلېږي چې چا سره د مینه ستا سره به اټومیټیک مینه وي نو چې زما ستاسو سره مینه ده زما سره به هم ستاسو خامخا مینه وي ستاسو جنون ته جذبې ته سلام کوم ولې چې د اندازې نه پته لګي نو خصوصا زه خپل عوامو ته اپیل کوم خپل کارکوونانو ته او د زړه د کومینو ته د اختر مبارکي ورکوم او د مرۍ مې ډېره زیاته لږ دا خبرې که ورو ورو کوم نو بیا هم خیر لږ کوشش کوم چې به سپیډ کړي کوم انشاءالله تعالی درې ورځې مې ته به تېره کړه انشاءالله ورځ دوه به انشاءالله نور هم خدای پاک حالات به مې ښه کړي او بیا هم زه د دې قوم سره په سخته کې هم ولاړ یم په تکلیف کې هم ولاړ یم په تکلیف کې هم ولاړ یم انشاءالله تعالی زما رڼا زما نیت چې ټکي زما حفاظت په الله کوي ولې چې خپل مقصد دی نه د خپل عوامو مقصد دی د خپل ورکر مقصد دی د خپل عوام سوچ دی مدد د برې نه راځي چې کله ستا ذاتي مقصد راشي خپل ذاتي مفاد لټې نو خبره یو خبره زه ټول ته څومره چې زما خبر اوري نو بیا د برې نه مدد نه راځي هغه ژوند بیا ډېر کم نو انشاءالله تعالی دا میسج مې تاسو ته درکړو انشاءالله چې چا هم څه مسلې دي چا څه پرابلمز دي زما باچا دی دا نمبر بیا هم زه تاسو ته پیرو یم 0301 852 8687 چا چې وړې وړې مسلې چې څومره به د اختر کې پرابلم راځي ده ته فون کوئ انشاءالله دی تاسو ته ریډي ولاړي د هغه مسلې به تاسو ته حل کوي دا شان زما وروڼه هم په دې کې هغه هم ناسي دا وکړو څه مسلې دا شان زما عهدهداران دي دا شان زمونږ ناظمان سابقه ناظمان صاحبان پاتې شي نور هم زمونږ په ویلیج کونسل کې زه خپل هغه تکړه کسانو ته هم دا میسج کوم چې دا ورځ دوه تاسو ځان اکټیو کړئ چې د چا هم د عوامو څه خدمت راځي هغه له پناه راکوئ نو دا ټول زما یو میسج و زما یو پیغام و او زړه د کومې نه ستاسو یو په اخر کې بیا هم شکریه ادا کوم بیا درته ته خصوصا مسافرو خلکو ته په اخر کې یو تسلي ورکوم چې د مسافرو سره زموږ د زړه د کومې نه ولاړو مبارکباد ورکوو موږ ته د هغو د سختي احساس دی موږ ته پته ده موږ ته دا هم پته ده موږ وزیر اعلی صاحب د عمران خان سره هم خبره کړې ده مراد سعید صاحب هم خبره کړې ده مرکزي لیوله باندې موږ انشاءالله تعالی پروګرام سیټ کړی ډېر دستي ده چې تاسو به خپل وطن ته ډېر په عزت او پایا باندې راشئ زموږ نه هېر نه خاص که مسافر تاسو ته انشاءالله ستاسو غم زموږ غم دی ستاسو سخته زموږ سخته ده خو چې څومره زموږ وس شي څومره زموږ کپیسټي انشاءالله د خپل مسافرونو لپاره به استعمالو خپل عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې خپل خیال ساتئ او کوم احتیاط کول دي احتیاط کول چې د اسلام موږ ته درس راکوي دا تاسو ګورئ د علما سره کېنئ علما په دې باندې متفق دي حکومت هم په دې متفق دی ټول خلک په دې متفق دي د ځانه به داسې نه جوړ چې احتیاط پکې چا راوستی ځکه احتیاط کول پکار دي چې عقل موږ الله راکړی زموږ سره به د عقل مناسب حساب کتاب کېږي چې څومره زموږ عقل دی دغه مناسب به زموږ سره حساب کتاب کېږي نو زه ورته وایم چې ژوند یې هر څه وشي چې ژوند یې هېڅ به نه کېږي خپل خیال ساتئ خپلو بچو خیال ساتئ د خپل مور پلار خیال ساتئ خپلو نور چې تاسو څومره کیپیسټي په عوامو کې هغه خیال ساتئ